په حلال څاروي کې اته سيزونه داسې دي چې داغه استعمال حرام دی، هغه خوړل حرام دی. دغه سيزونه درته بیانوم په خپل باندې مو اوري او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې د دې د استعمال لزان وساتي. اول نمبر دم مسفوحه، یعنی بهیدون کی وینا دا حرامه ده، د دې استعمال حرام دی. کدا د قربانی د ساوري او کدا غیر قربانی د ساوري د دې استعمال حرام دی. دویم نمبر د تشو امتیازوزه داغه خوړل حرام دي. دریم نمبر د غټو امتیازوزه داغه استعمال حرام دي. سلورم نمبر خصیتین، یعنی د نر ساوري چې کوم انډي داغه استعمال حرام دي. پنځم نمبر غدود، دا یو داسې ویني چې په دې ساوري په دې بدن کې اکثر راجم شي او داغه نه یو غوټه جوړ شي، دې ته په عربی کې غدود ویل شي، د دې استعمال حرام دی. او شپږم نمبر مسانا، یعنی د تشو امتیازو کومه تیلی چې داغه استعمال حرام دی. او وم نمبر تریخه خوړل چې دا حرام دی. او اتم نمبر په دې ملا باندې لپاسه یو رګي چې هغه ته مغز حرام ویل شي، نو هغه رګ داغه استعمال حرام دی چې کوم کنزو دقایق نور د فقه کتابونو لیکلي دي، هغه ته مغز حرام مردار مری چې وتوي داغه استعمال حرام دی. دغه اته سيزونه په ساوري کې دي، د دې استعمال حرام دی، ممنوع دی د شریعت د طرف نه. او د دین علاوه چې کوم سيزونه شریعت سکوت کړي دي، لکه بعض خلک اکثر په لری کې کلام کوي، سو کوئی د لری حرام دی، سو کوئی حلال دی، سو کوئی مکروه دی. نو د لری استعمال دا په غیر د کراهت نه بالکل حلال دی، جایز دی، په دې کې هیڅ قسمه نه کراهت شته دی او نه پکې ممنوعیت د شریعت د طرف نشته، د دې استعمال بالکل حلال دی. د لری متعلق فتاوا عبدالحی لکنوی 474 صفحه کې لیکي سوال شوی دی چې آیا د لری استعمال د دې خوراک څنګه دی، حلال دی که حرام دی؟ جواب ورکړي چې دا بالکل جایز دی، په غیر صد کراهت نه هیڅ قسمه نه پکې کراهت شته ده، نه پکې ممنوعات شته، دا بالکل جایز دی. لہذا پس حلال ساوري کې دغه اته سيزونه دي چې د دې استعمال ناروا دی، د دین علاوه نور د هر شي د خوړلو اجازه شته.